السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فتوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے. عزتمنو مسلمانانو، خلق مختلف قسمونه دي. یو قسم خلق آغا دی چې په دنیا کې وخت تیری صرف د ځان لپاره او دا غنه چاته خیر اون رسی. دویم قسم آغا دی چې هغه خیر خو نه رسی، خپل ځان ته فایده رسی او بل ته شر او ضرر رسی. او دریم قسم آغا دی چې ځان ته فایده هم نه ورکوي، داغه مقصد صرف او صرف بل په شر کې، په ضرر کې، په تکلیف کې مبتلا کول. او څلورم قسم خلق هغه دي چې هغه بل ته خیر رسوي، د بل ته د خیر رسولو، د بل سره د همدردۍ کولو، په علاقه کې د خیر خورولو، دا دغه مقصد وي. او که د خپل اراده ځان ته د خیر رسول وي او کني وي، نو الله جل شانه خامخا دې سړي ته خیر ورکوي، په دنیا کې هم په آخرت کې. د خلکو دا طبقه دا چې رستو بیان شو، دا په ټولو کې اعلی ده. دې پسې هغه ده چې کوم سړی چاته نه خیر ورکوي او نه ضرر رسوي، خپلو خولو کې ډوب. او بیا درېیمه هغه ده چې خپله فایده لټوي او بل ته شر ورکوي. دا دواړو نه لاندې ده، بدترین سړی. د ده نه بیا بدتر هغه دی چې هغه د بل ته د ضرر رسولو، د شر رسولو په سودا او په فکر کې وي، که ده ته خیر رسي او که نه رسي. د هغه مثال داسې دی لکه مار او لړم. مار او لړم چې یو جاندار یا انسان اوچی شي ویخوري، نو هغه ته هیڅ فایده نه رسي، او د هغې زهر او د کبله هغه کس مړ شي. دی که وږی نو دی په خېټه مړېږي نه. زمری او شیر مخ هغه که یو شی وخوري، ژوندی څاروی او حیوان یې مات کو یا یې سړی مات کو، نو هغه ته ضرر هم ورسېدو، خو د هغه خپله خېټه پرې ډکه شوه. لیکن مار ته او لړم ته هغه ته خپله هیڅ فایده نه رسي،
هغه د بل ته د شر د ضرر رسولو د ایذا رسولو په فکر کې چې دې سړي ته ضرر څنګه ورسو. دا بدترین انسان دی. او کوم سړی چې دا سيزونه غواړي چې بل ته ضرر ورسیږي هغه ته حاسد ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي إياكم والحسد والبغضاء فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. دے لاس په نوې دی د پاره لیکن دې د ژوند دا غواړي چې دا سړی په کوم نعمت کې دی چې دنه دا واغشتي شي. د سره دا ولې دی، د سره حلال مال ولې دی، د کور ولې دی، د کاروبار ولې دی، د سورلی ولې دی، د نوکری ولې دی، د مزګزار ولې دی، د حسین او جمیل ولې دی، د زامن ولې دی، د تعلق د اعلی خاندان سره ولې دی، د داسې خوشاله ژوند ولې تیری چې ګورم نه خوشاله. نو دغه غواړي چې دنه دا کیفیت او دا نعمت لري شي، ځکه چې کده لاس په دې د پاره نه وي لیکن دې غواړي دا د ته حاصل وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی حسد او بغض کې مبتلا وي نو د دین صفایت د دین عمل نه کول شي چې وکي نو هغه مقبول نه وي. فرمایي إياكم والحسد والبغضاء فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اپنے آپ کو حسد اور بغض سے بچاؤ، خپل ځان د حسد او د بغض نه بچ کئ، ځکه چې دا حالقه ده، چاړه ده د نای پاکی ده چې نای په باندې وخت د سر کلی او سر صفاشي. فإنها الحالقه او فرمایي چې دا حالقه په دې له سره نه ده چې دا وخت پرې کوي بلکې دا دین صفا کوي. کړه عمل هغه بځای شي د بغض د حسد د وجه. دا څومره لویه محرومتیا ده او شقاوت. بهر حال په دې ټولو طبقو کې په دې ټولو قسم انسانانو کې چې دا بیان شي بهترین کس هغه دی چې هغه بل ته د خیر رسولو په سبب په فکر کې د خوشحالۍ د په خېټه موړ شي، د شپه خطیره شي او د ضرورت دی پوره شي. هر قسم ته سوچ او فکر په درجه کې د لاس خو وهلو په درجه کې د دعاګانو په شکل کې یا عملی کردار د دې خبرې ادا کوي. مثلا مال وسرشتا او بل ته د مال ضرورت دی نو هغه سره مالی تعاون وکړي. مال وسره نشتا نو بیا د هغه د پاره بل ته وایي چې دا سړی فقیر دی، دا مسکین دی، چانه غواړي نه سوال نه کوي، تا ته خدای درکړي ته د ورک. قرآن کریم کې الله جل شانه دغه باره کې فرمایي من یشفع شفاعة حسنة یکن له کفل منها. چې کوم سړی د چا د پاره ښه سفارش وکړي نو د هغه به هم په هغې کې برخه وي. بعضې خلک د سفارش په باره کې منفي سوچ لري همیشه چې سفارش ګنې ښه نه دی. ښه سفارش نیکي ده او بد سفارش ګناه ده. مثلا یو سړی بد کردار دی، جرایم پیشه دی، مجرم دی، قاتل دی، ډاکو دی، غل دی، شکمار دی او په یو جرم کې هغه ونیوی شو، په کار دا ده چې هغه سزا وخوري او یو کس لګیا شو د هغه سفارش یې وکړو هغه یې د هغې نه راخلاص زوري چلی یا MNA دی یا MPA دی یا هر څه چې دی دی راخلاص. دا د هغه سره د ګناه په کار کې تعاون کول شو او ظالم تملا ټپول شول، نورم نورم جرایم کوي. نو دې ته شفاعت سیئه وي چې کوم سړی دا کوي نو الله جل شانه فرمایي چې د باندې به هم د هغې ګناه بوج وي، ځکه چې دی هغه کس چې څومره ګناهونه کوي د دې سفارش کوونکي په هغې کې برخه د لاس دی، که هغه رور وي، که هغه پلار وي، که هغه زوی وي، که هغه هر څه چې ځکه چې دین هغې کې
هغه زوی چې داغه مذهب او داغه دین بدل لې نو هغه ستا زوی نه دی. حضرت نوح علیہ السلام په قوم باندې چې کله عذاب رالو او سیلاب په شکل کې او پورته اسمان نم اوبه راورېدې د چړک په شکل کې او ځمکې نم اوبه راوتې، داسې اوبه راوتې چې د چینې په شکل کې نه ډېر په کثرت سره راغلي او دا ټوله ځمکه د اوبو نه ډکه شوه او هغه نافرمانه قوم د نوح علیه السلام غرقېدو نه زوی هم پکې غرقېدو. د نوح علیه السلام چې کله هغه زوی غرق شو نو الله جل شانه ته فریاد وکړو، وی چې یا الله دا زوی خو زما د خاندان او تا وی چې ستا اهل به بچ کوم. الله جل شانه ته وفرمایل چې ای نوح د جاهلو خلکو غونې خبرې مه کوه، الله الله دی. نوح علیہ السلام پیغمبر دی، په مخلوق کې انبیاء کرام افضل ترین هستیانی وي، دا غي نه څوک افضل نشي کېدی، دا غي برابر هم څوک نشي کېدی، لیکن خدای دی، الله الله دی. هغه د پاره انبیاء هم مخلوق دي، داغه بندگان دي. وته وایي چې نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، دا نوح دا ستا د اهل او ټبر نه دی، انه عمل غیر صالح، دا عمل خنو د کافر سره په عقیده کې، په عمل کې، په کردار کې داستا نه دی. دینه معلومه شو چې خپل زوی د سړی بدعملی مجرم وي، جرایم پیشه وي او دا سړی نیک دی، دا د غزوی نه دی. رور جرایم پیشه دی، دا د غرور نه دی. کچره دی بیا هم د دې رور مرسته کوي او د سفارش کوي او د په پره جنبه کې ولاړ دی، نو په ورځ د قیامت به دغه سره پاسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المرء مع من احبه. عرض می دا کولو عزتمنو چې اعلی انسان، بهترین انسان هغه دی چې هغه خلکو ته نفع ورسوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس. بهترین په خلکو کې هغه دی چې هغه د خلکو لپاره نفعمن وي، نفع بخش، خلکو ته خیر او نفع ورسوي. او د خپل لفظ د انسان دام په خلکو مخلوق کې شامل دی، دام په ناس کې شامل دی. ته چې کوم یو نیک عمل کې، د قرآن کریم تلاوت کې، د الله ذکر کې او خدای یادې، نو دا انسانانو کې چاته فایده نه رسي، لیکن په دوو طریقو سره رسی. یو دا چې ته ځان ته فایده رسي او ستا د ځان هم په خلکو کې شامل دی، او د نفس په انسان باندې ډومبه حق دی، اول د نفس در باندې حق دی. دغه وجه ده چې سړی د تندې نه مري نو بیا د اوبو په تلاش کې وي وبس کې. د نفس در باندې حق دی، د نفس اصلاح پتا باندې فرض ده، د نفس په خلکو کې دی، دته خیر ورسو په دنیا کې. دویم دا چې کوم سړی ځان تم نیکی کوي، بل چاته دنیوي خیر نه رسي، نه امر بالمعروف نه نهی عن المنکر، ځان ته نیکی کوي، نو د دې سره د هغې نیک عمل کولو کې په معاشره کې یو وږمې او خوشبويي خورېږي، د هغې اثر په معاشره کې، د هغې اثرات په هغه نورو خلکو باندې بروزي، او د هغې یو کس په عمل سره هغه معاشره کې د خلکو په زړونو کې ښه ارادې پیدا کېږي. نو عرض می دا کولو چې بهترین په خلکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دی من ينفع الناس، چې خلکو ته فایده ورسي. یو حدیث مبارک ما ستاسو په وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کو. عبدالله بن مبارک رحمه الله په خپل کتاب کې راوړی دی، حضرت انس رضی الله عنه دا غیر راوی دی. حضرت انس سے وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. بعض په خلکو کې داسې دي مفاتيح للخير چې د خیر کنجیانی دي، د خیر چابیانی دي، مغاليق للشر او د شر او د بدی داغه تعالی دي، داغه جرندی دي. یعنی دغه کس چې کوم ځای کې وي نو آلته د خیر دروازې خلاصېږي، او دغه کس چې کوم ځای کې وي آلته د شر دروازې بندېږي. د خیر دروازې څه دي؟ خلکو مزد نه کولو،
د د په هغه معاشره کې وجود سره، د د پتلو سره، د د په پاتې کېدو سره خلق به موز راوړي. خلکو نشې کولې، د د پتلو سره هغه خلق د نشو نه بچ شو. خلکو زکات نه ورکولو، د د پتلو سره خلکو زکات ورکول شروع کړ. خلکو کې بل یو خیر کار نو، بل خیر کار پکې نو، د د په وجه باندې چې کوم دی نو خلق د دین نه واقف شو، خیر طرف ته راغل. دا د آخرت ګټې دي، دا لویې فایدې دي غټې. دې سره سره دام په دې کې شامل دي چې د سره مال وو، چې کوم معاشرې ته لاړو هلته غریبانانو هغوی سره مالي تعاون شروع، او د دسترخوان خور کو خلق نهر دی په هغه ځای کې په هغې باندې روټۍ وخوروله، هغوی ته روټۍ ورکړي. د پخپو باندې خپیابلې خلق هغوی ته د پیزار بندوبست وکړو. په بدن باندې بربند لغړ خلق هغوی ته د کپړو بندوبست وکړو. د چا بچی نهرو هغوی ته سره تعاون وکړو. چرته اوبه نه وي هلته د اوبو انتظام وکړو. چرته کې لار سمه نه وه هلته د لارې انتظام وکړو. نو دا ټول په دې کې شامل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر. بعضې خلک داسې دي چې د خیر کنجیانې دي او د شر جرندې دي، تالی دي، شر ته تاله ولګي. هغه ځای کې خلک په قتل کې مبتلا وو، جګړې وي، د د بتلو سره په هغه ځای کې امن راغلو. هغه ځای کې خلک ډاکو کې په شکو کې مبتلا وو، خلک به شوکل غلې به کولې، او د د پتلو سره خلک د دې کار نه منع شو. نشې به کولې، نشې پرېښې. بل یو جرم کې په بد کردارۍ کې مبتلا وو، په هغه ځای کې خلک ښه شو. نو دغه کس چې کوم دی نو د خیر کنجي ده، د خیر دروازې خلاصې کې، د شر دروازې بند شي. داسې ډېر مثالونه دي. په بعضې علاقو کې یو کس راغلی دی، نیک کس، رجل صالح، او د هغه په راتلو سره چې کوم دی نو هغه علاقې خلق هغوی کې تبدیلي راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی اراده وکړه بني اسرائیلو کې چې زه به صدقه کوم، خو پټه. د سړی عمل هغه خیر د هغې نه خورېږي چې ښه عمل کوي، بد عمل نه شر خورېږي که پټم کوي. د هغې اثر وي څرګند، خو چې وي خو بیا ډېر دی. یو سړی اراده وکړه چې زه به صدقه ورکوم. د شپې ووتو په تیاره کې صدقه یې چاته په لاس کې ورکړه. هغه صدقه یو مالدار سړي ته رسېږي. ده ته پته نه وه، د خو تیاره وه. نو مالدار سړي تذکره وکړه چې ما ته بېګا چا پیسې راکړي دي، دومره مال یې راکړی دی. زما نه خو زیات مالدار په دې کلي کې بل څوک نشته دی. دې نه معلومېږي چې دا سړی دومره ښه دی، دومره نیک دی چې ده سره سره ده دی چې مال ورسره دومره نشته دی، او بیا هم دی داسې کوي. بیا یې په بله شپه باندې ده وویل. نو خلکو کې هغه خبره خوره شوه، نو ده ته هم راورسېده. ده وویل چې یاره دا خو ما مالدار ته نه ورکوله، ما خو ویل چې چا ضرورتمند ته ورسېږي، خو زه په دې هم شکر دی. بیا په بله شپه بیا اراده وکړه چې دا سم ځای کې لا نړه بیا ورکو. بیا ورکه بیا د غل لاس ته لاړه، بیا ورکه بیا یو فاحشه او بدکرداره ښځه وه د هغې لاس ته لاړه، او د کلي خلکو کې به خبره ګډه شوه، د ته هم راورسېده. د سره آخر کې ختمې شوې. چې یا الله ما خو خلکو ته خیر رسول غوښتل، خو هغه دې ځای کې لاړه، او په دې هم شکر دی چې تا ما ته د صدقې توفیق کړه. ده ته وویلی شو یا په خوب کې یا هغه ځای کې پیغمبرو د پیغمبر په ذریعه یا د یو پوی کس په ذریعه باندې الله جل شانه ده ته دا پوی ورسوله چې ستا دا صدقه عبس نه ده تلي، بلکې چې کوم غني ته تا ورکړې ده نو هغه سوچ کې پرېوتو چې زمانه کمزورې سړی صدقه کولی شي، زه مالدار یم، زه خو د الله په نوم نه ورکوم. نو هغه اراده وکړه چې نن نه پس به زه د الله په نوم ورکول. او چې کوم غلو نو هغه د غلا نه توبه وویسته، او چې کومه زانیه و فاحشه بدکرداره ښځه هغې د زنا او د فحش نه توبه وویسته. د سړي نیک عمل داسې وږمې پرېږدي غیر جا، او د هغې نه خیر خورېږي. که دی په ژبه څه نه وایي، په توره تیاره کې یو سړی نیک عمل کوي، د هغې ښه اثر خورېږي په معاشره کې. دا چې نه کېږي د هغې وجه دا چې یا نیک عمل او خیر عمل وینه، او یا چې وي په هغې کې اخلاص نه، په هغې کې للهیت نه، په هغې کې اخلاص نه، بلکې په هغې کې ریا وي، هغه د خلکو د ښودنې دپاره. نو عرض مې دا کول زما عزتمنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
ان من الناس مفاتیح للخیر، بعض لوگ خیر کی کنجیاں ہیں، خیر کی چابیاں ہیں، مغالیق للشر، اور وہ شر کے تالے ہیں، یعنی ان کے آنے سے کسی معاشرے کے اندر ان کے وجود سے شر کو تالے لگائے جاتے ہیں. گناہ، بدی، شر اغا بنشی دا غبرات بوس. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، او بعض خلق داسی دی چې هغه د شر کنجیانی دي، چې چرته لاړ شي د شر، جګړې، فساد، د چا فصل ضایع کړي، د چا شی خراب کړي، چاته نقصان رسوله، دته هیڅ فایده نه. دو کسان جنگولی، دو خاندانونه جنگولی، باغی کې چې کوم نه شر پیدا کړ، چاته ټوپک تماچا نیولی يروله، چاته دمکی ورکړي چې پیسې راکا، پیسې تی والی. د پیدا شوه او جوړ شوه دا سې ده چې بس کوم زه تزین والته ته شر خوريږي. ان من الناس مفاتيح للشر، د شر کنجی ده، مغالیق للخير، او د خیر تعالی ده چې د لاړ شنو خیر ته تعالی ولګي، چې کوم خلکو نیک عمل کول نو غم بنشي. نن سبا په دنیا کې بین الاقوامی سطح باندې داسې جماعتونه کار کوي چې هغه دا غواړي چې کوم خلک خیر او نیک عمل کوي چې دا بنشي. د دې لپاره مختلفې طریقې. جماعت ته چې خلک را دي چې جماعت نه خلک بنشي، د جمع مستی کوي چې د جمع د مز نه خلک بنشي، ځکه چې دا عمل د مسلمانانو، دا نیک اعمال، دا ایمان، دا دین سره تعلق، دا مز، د قرآن کریم تلاوت، ذکر الله، دا د شیطان او د شیطان د مرګرو هرگز نه خوخي، دا غي ته لار بندي، او دا د غي د مغلوبیت دلیل وي. شوده چې کله دا سيزونه ډیریږي نو ګنده خلک هغه مغلوب شي، هغه ختم شي، هغه وایي چې دا خلک د مخ نه لري شي. اقتصادي لحاظ سره، معاشي لحاظ سره د هر سیس کنجانې زمونږ په لاس کې وي چې دا مسلمانان او د اسلام سره لګیدون کې خلک دا ختم شي، د دې دا کردار او عمل ختم شي، یا وجود د دې وي خو چې په نوم باندې وي. بس لکه بعضې ځایونو کې داسې حالات راغلي دي چې آلته مسلمان په نوم باندې شته، لیکن هغه خپل ایمان، خپل مذهب، خپل دین، خپل عقیده، خپل عمل، خپل مس، خپل روژه هغه نه پیژني، هغه نه هغه هار صحیح، هغه په داسې معاشره کې راګیر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وان من الناس مفاتیح للشر، د شر کنجیانی، مغالیق للخیر، او د خیر تعالی دی، خیر ته تعالی ولګي چې کوم ځای ته خلق لاړ شي. فتوبا لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، خوش قسمت دی هغه کس، جنت ته هغه چا د پاره. توبه په جنت کې یو عجیبه ونه د ناشنا، هغه ونه د هغه چا د پاره. لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، چې د چا په لاس باندې الله جل جلاله د خیر کنجانی خری، خیر خوري. وویل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، او تباہی دا، بربادی دا، جہنم دے، په جہنم کې یو کند دا، ہلاکت تے دا، ټول معنی دا ویل کې دي شي. د هغه چا د پاره چې د چا په لاسو کې د شر کنجیانی دي، چې شر خوري. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې انسان ته په دنیا کې داسې جوړېدل پکار دي. لومبه به د خپل نفس په ورځ د قیامت کې په دې انسان باندې داوا کوي تاسو خراب کړو، لاس، خپې او د انسان هر یو اندام دا به داوا کوي، د خلاف گواهی به ورکوي. یوم تکلمنا ایدیهم وتشهد رجلهم بما كانوا یکسبون. کوم بد عمل چې کولو، لاس او خپې او سرمن د هر یو اندام به گواهی ورکوي. دغه انسان به ورته وایي چې ما خو ستاسو دپاره، ما خو خیخې جامې چې کوم دی نو چولې، ما خو خوراکونه کول، هر قسم حرام او حلال مې نه کتل. ما وایي چې ته په دې پښتنو کې یو متل دی، وایي کوم سړی چې خپلو بچو ته خوراک راړي اگر که حرام راړي، نو وایي که زه حلال کوم که حرام کوم، خو تاسو ته یې راړم او ستاسو مخې ته کېږدم چې ستاسو خېټه مړوي. هلکه حرام تا ته چا اجازه درکړې ده؟ ته چې حرام بچو ته او ښځې ته راړې، دا خو د هغوی تباه کړل، هغوی د جهنم ته واستو.
دا غي د بربادۍ ذریعہ دی وګرځیدا. ځکه چې کومه غوښه د انسان، کوم اډوکه، کومه سرمن، کومه غوښه هغه د حرامو نه جوړ شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غي د پاره د جهنم اور مصرف ته هغه زید باغزي هغه باندې باغزي بل زید هغه نشته. هغه غوښه چې دا غي امباد دا غي نشونما هغه د حرامو نه شي او تخپلو بچو ته حرام راړي، نو استاد اخواري به دا غي سره ظلم دی، هغه په هلاکت کې چول نه هر دې پیراشي چې تاسو مروس پیغه کو. نو بهر حال الله جل جلاله په بندگانو کې هغه بندا چې کوم نفمن دی د خپل نفس لپاره، د اهل و عیال لپاره، د خزې لپاره، د بچو لپاره، د خپل بچی ته پیدایش پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق داغه سره سلوک کوي، هغه ته داسې ټکي خي چې هغه ته هغه په دنیا او په آخرت کې فایده رسي، داغه داسې تربیت کوي چې داغه لپاره هغه مفید. داسې نه چې ماشوم یې د غیر قوم پیخي کوي، په الټا لاس باندې اسحاق کوي، په الټا لاس باندې خوراک کوي. یہ اس لیے کہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، اب اگر میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، اس معاشرے والے سارے بائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہوگا، حائل بنے گا. دا دروغ دی، دا انسان ترقی پر یہ بانے نا. مونږ لاړو حضرت مفتی صاحب سره ساوت افریقې ته، آلتا مسلمانان په افریقا کې، په جنوبي افریقا کې 2.5% دي، یعنی په سلو کې 2.5 یا 2 بعض ځایونو کې یاد لري مجموعي لحاظ سره سلو کې دا نور کافر دي، مختلف قسم کافر. ځکه چې کافر خو یو قسم نه دی، یهودي، نصارا دي او لا مذهب دي، دهریه دي، مختلف قسمونه د کافرو دا ټول پاتې کېږي په هغه ځای کې. خصوصا چې کوم خار آخري خار دی د ساوت افریقې چې هغې ته کیپ ټاون وایي، په هغې کې یو جماعت کې مسکولو د حضرت مفتی صاحب بیان وو، د ماښام نه پس زما بیانو مازدیګر نه پس ما ته چا وویل چې په دې کې د هر ملک خلک موجود دی، په دې یو جماعت کې خلک هغې ته زور کوي هغه علاقې ته. نو دغسې دا مسلمانانو جماعت کې چې دغسې په هغه علاقه کې د هر ملک کافر هم وي، 2.5% مسلمانان په سلو کې 2.5. او الحمدلله هغه مسلمانانو کې مدرسې او جماعتونه دا غي د دین سره تعلق هغه چې ما ولیدو نو زه حیران شم. الله جل شأنه استقامت ورکړی د ثبات. بعضی ځایونو کې مسلمانان وي هغه چې هلته لاړ شي نو د هغه خلکو رنګ اختیار کړي، او دې ځای کې الحمدلله مسلمانان چې څومره مسلمانانو جماعت ته چې څومره مستراتلل، نو ما چې ته په نظر باندې داسې نه دی راغلی چې د هغه ګیره نه وه کلین شوی او هغه لوی توپې اچولی، سپین لباس، کاروباري سړی، عالم، طالب، غیر عالم، هر یو کس یو نیم پکې چرته خال خال بعضې ځای کې که چرته و داسې هغه به وګني اکثریت داسې. بیا د هغوی هغه ترتیب د مدرسو سره، د جماعتونو سره تعلق، د خپل مذهب سره تعلق، کله چې حق په مقابله کې باطل راشي بیا د باطل پته لګي، د حق پته لګي، بیا چې حق سره دې ټینګي وکنه. قرآن کریم کې الله جل شانه دلته کې فرمایي دا غي ترجمه تا کوم، خو صرف دومره عرض کوم چې هغه ځای کې هغه مسلمانان چې مولد نو ډیر زیات خوشاله شو، الحمدلله ثم الحمدلله، او په کومه طریقو باندې کارونه کوي. مدرسې دې پکې د 2.5% مسلمانانو غټه غټه مدرسې پکې شته، باغې کې مسلمانان هم دین زده کوي، بیا صد هغه علاقې او صد نور دنیا د ملکونو نزی، امریکا، انډونیشیا، ملیشیا، د یورپ ځایونه د هلته نزی طالبان او هلته کې سبق وایي او په علم کې ښه تکړه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي عربي په هر یو سیس کې تکړه. لکه چې ما بعضې ځایونو کې درس هم وکړو، د یو ځای کې د بخاري شریف په هغې کې طالبانو باندې مې عبارت وی نو پته ولګېده چې دا څومره اوبو کېږي. نو په علم کې تکړه د مختلفو ځایونو خلک
بیا جمعتونه دي پکې، جمعتونه داسې جوړ کړي دي چې د سړي د خپل علاقې جمعتونه هیر شي. نور ځایونو کې مالدار ملکونه شته، لیکن الحمدلله په جمعات باندې بعضې یو کس یوازې پیسې لګولي، ټوله خرچه په جمعات باندې. او زما خو ذوق دا دی زویم چې جمعات کې هر یو شی مزیدار وي، سنگین وي او پوخ وي. نو هلته وما هر یو سیس ته کتل، تر دې چې بیت الخلا ته مې کتل. نو وایي داسې بیت الخلاګانې خو زمونږ نه دي، ډېر مزیدار انداز سره جوړ کړي وي چې په هغې کې ګندګي ټینګېږي نه، صفا وي. نو هر ځای کې خرچه کړي، په هغې باندې پیسې لګولي، دا د دین سره د تعلق په بنیاد باندې. بعضې علماء کرام هغه چې زده کړي په مدرسو کې، نو هغه خواره شي مختلفو ځایونو. زیات کوشش دا دی چې په هغې کې دا ځمکه چې وه د ساوت افریقې، نو دا د توریانو وه، انګریز راغلی و، هغه پې قبضه کړي وه، تر اوسه پورې حکومت د هغه و. اوس چې کوم دی نو د هغې باندې بادشاه چې دی نو هغه توری دی، د توریانو د نسل نه. زولو قوم دی، زولو ژبه یې ده، یو غټ قوم دی په توریانو کې. هغه کس راغلی نو هغه دنیایي لحاظ سره لغونې کمقل غني دی، ځکه هغه ځمکه هم دغسې شاړه پرته ده، په هغې کې فصل نه کوي، اقتصادي لحاظ سره هم په ښکته را پرېوتل. خو دی کې هغه کافر و بېدینو. نو مسلمانان لګیا دي، دغه علما چې کوم ځای کې مسلمان دي هغه داسې طریقې سره کار کوي چې خلکو کې خیر خوري. خیر یو عالم یو کس 200-300 مکاتب وړې مدرسې پرانیستي دي د دغه توریانو په علاقو کې چې د هغې ماشومان راځي دلته سبق وایي، او چې کله هغه لوی شي نو هغه به سم مسلمان شي. بیا نه صرف د هلکانو دپاره بلکې د جینکو دپاره بندوبست کړی دی چې د جینکو هم مدرسې. نو د هلکانو د مدرسې سره متصل د جینکو مدرسه په پرده کې، هلته کې جینکۍ سبق وایي. بیا که خپل کورونه مور او پلار د هغې د رشتې او د واده بندوبست نشي کولی، نو دغه مسلمانان یې د یو هلک د یو جینۍ په خپله کې چې کوم دی نو نکاح وتړي، او هغه جوړه چې کوم دی نو مستقل هغې ته د کور بندوبست وکړي، هغې نه چې بیا نسل چلېږي هغه مسلمان. دا څومره لوی کار دی. تقریبا یو کس 200-300 مکاتب چلی، د هغې خرچه، د هغې د قرآن پاک انتظام، د هغې تپایانې، د هغې خوراک څښاک، هغه ټول چې کوم دی نو دغه مسلمانان کوي. بعضې ځایونو کې داسې دي چې هغه مختلف قسم کارونه کوي. یو ځای کې ما ته چا ووی چې دغه سړی دا کار کوي چې د توریانو چې څومره مړي د هغې رواجونه ډېر سخت رواجونه دي. لکه زموږ په ملک کې د مومندانو دا رواج پته لګي نه چې وشته که نه، چې مړی په کور کې وشي نو میخې حلالوي. نو که میخې ورکره نه وي نو هم حلالوي، تاوان دی پکې، دا رسم دی، رواج دی. نو هلته پیسې ډېرې زیاتې خرج کوي، رواجونه دي د هغې. مسلمانان ورته وایي چې مړی ستاسو وشو، د دې مړي د تدفین انتظام به ته مونږ کوو، تاسو بېغمه شئ. هغه خلکو باندې غم راغلی، هغې بېغمه کړي، او د تدفین انتظام ټول دغه مسلمانان کوي. او دا چونکې مسلمانان نو هغه رواجونه هم ترې نه ختم کړي، نو هغوی دومره خوشحال شي چې هغوی صرف د دې مړي د تدفین د وجې نه مسلمانان شي اسلام قبول کړي، چې دا خو زمونږ خیرخوا دي، دی خو مونږ ته خیر رسي. خیر الناس من ینفع الناس، چې خلکو ته فایده رسي. یو کلی ته مونږ لاړو د جوهانسبرګ نه تلو په موټر کې ډربن ته، په لاره کې ځای په ځای مدرسو کې پروګرامونو او بیانونو. یو کلی و هلته لاړو، ډډې ته کلی و د توریانو. هغې کې یو عالم دی، د سلسلې سره تعلق دی، خان په هغې یو ځای کې جومات هم جوړ کړی دی، په هغې کې خانقاه هم جوړه کړې ده. دا دواړه څیزونه خو دي. هغې سره چې کوم دی نو طالبانو مدرسه ده، او اکثر پکې د توریانو ماشومان سبق وایي، او بیا ورسره هاسټل دی دارالاقامه، په هغې کې د رهایش بندوبست. بعضې مدرسو کې طالبانو ته د کورونو بندوبست کړی. یو مدرسه مې ولیده، په هغې کې یو طالب، هغه ما ته زما خدمت ته راغلی و د انډونیشیا. نو ما هغه سره خبرې کولې، نو ما ته یو کس وایي چې ده سره ښځه هم دلته کېده. ما ورته مې ښځې هم پرېږدي چې مدرسه کې پاتې کوي که بار وي مدرسه کې، کور یې راته راکړی مدرسې. ما ورته څومره طالبان داسې دي چې کور والم دي ورسره وي 15 طالبان داسې. یعنې مدرسه د طالب خرچه او د هغه د بچو خرچه هغه مدرسه پورته. دا د حیرانتیا خبره ده. دا صرف او صرف دې دپاره چې دا طالب مجبوري ده، دی د بل وطن دی، مسافر دی، دی ګټلی نشي، بچو ته خرچه نشي پوره کولی، نو چې دی ښه فارغ سبق ووایي. نو 15 فیملی خاندان
په یو مدرسه کې د نور طالبانو زرګونو نه علاوه د هغې بندوبست کول، د هغې ته کورونه ورکول. ځمکه هلته کې لږ ارزانه ده د دې ځای په نسبت، ځکه چې ځمکه ډېره زیاته وسیع ده. نو دا بل چې کوم دی نو یو ځای جوړ کړی و، هغې موږ ته وښولو، هغې ته اولډ هاوس وی چې دلته څومره بوډاګان شي نو هغه بیا دلته راولو، ځکه چې هغه خلک خپله خرچه نشي پورته کولی، نو بوډاګانو به څه پورته کړي. نو هغه بوډاګان دی دلته راولي، دلته یې تربیت کېږي، خصمانۍ کېږي، تر اخره پورې دلته کېږي چې کله مړ شي نو بیا یې تدفین وکړي. بل ځای ته یې بوتلو نو هغه اسپتال و، نو په هغې کې د غاښونو، د سترګو، د غوږونو د دې خاص شعبې بیلې وې، عام جنرل اسپتال بیل و چې څنګه مونږ ننوتو نو په هغې کې دغه توریان ناستو، زنانه نارینه په قطار باندې په بینچونو، او ډاکټران مسلمانان، او دغه عالم یو کس د دې ټول سزینو شعبو نگرانی کوي، د دې اخراجات هغه پوره کوي، څوک به ورسره تعاون کوي یا به خپل ځان په یوازې سر باندې کوي. هغه ډاکټر چې کوم و هغه هم د ملک ښه اعلی ډاکټر بهترین چې بل ځای کې په سرکاري اسپتال کې کار کولو، او بیا د هلته نه څه وخت ایستی و دې دپاره چې دې ځای کې به زه مفت کار کوم علاج. د هغه په سرپرستۍ کې نور واړه ډاکټرانو، هغې به د علاجونو د خلکو نو چې علاج به ته وکړې، نو هغه خلک چې وګوري چې دا مسلمانان زمونږ دومره خیرخواه دي، نو هغه مسلمان شي، علاج سره مسلمان شي. مونږ ستړي شو که یو سړی تشه وینا کوي ستړی شي، لیکن دې سره د هغه په جیب یې نظر چې دی ما ورته بیان وکړو، دی ما ته څه پیسې مو راکړي. اوس دغه وخت کې خلک خو په پیسه مین دی، کله مسلمان د مسلمانېدو یو طریقه دا ده چې ته په ژبه باندې هېڅ نه وی، لیکن پټ دعوت ورکړي. پټ دعوت دا دی چې هغه ته خیر رسي، د هغه بدن ته خیر رسي، د هغه د جوړې جامو انتظام کې، د هغه د خوراک څښاک انتظام کې. زمونږ د ملک مسلمانان غریبانان دي، هغسې نه دي، ما ته دا ښه احساس دی. لیکن د انسان خپل وس دی، هر سړی په خپل وس پورې پړ دی، او کله الله جل شانه د لږ عمل نه چې په هغې پسې اخلاص وي، په هغې کې برکات اچي. عرض مې دا کول زما عزتمنو چې انسان ته داسې جوړېدل پکار دی چې هغه نفع بخش. د دې سره سره چې کله په افغانستان کې جهاد جاری و، دغه خلکو د هلته نه د تعاون د مدد انتظام، هلته نه به امداد راړو، دلته به ورکو. اوس د فلسطین د مسلمانانو هغې سره دومره فکر دی، صرف دا نه چې په خپله بس لګیا دي هغه ملک، نه، د هغه ځای مسلمانانو سره هم تعلق، او د دنیا د نورو مسلمانانو سره تعلق. په هر یو جماعت کې قنوت نازله، الحمدلله. دلته څومره مودو شو چې کله دا حمله شوې ده، په دویمه ورځ موږ قنوت نازله شروع کړه. په هغې کې د مسلمانانو د مظلومینو دپاره، د زنانو او ماشومانو دپاره دعا غوستی شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. او د یهود دپاره چې کوم ظلم کوي، بمباریانې کوي، آبادی ورته ورانه کا، مسلمانان زنانه ماشومان دا ټول قتل عام کوي. الحمدلله چې کوم ځای کې دو بدو مسلمانانو سره جنګیږي، مجاهدین هلته پې وړ دي، په ټینک باندې نیغ ورځي، او دوی په ټینک کې ناست او هغه ټینک ورته والوځي. الحمدلله الله جل شانو دې نور د هغې نصرت وکړي، مدد دې وکړي. دعا ورته غوښتل پکار دي، خو صرف زه دغه ویم چې په هغه خلکو کې احساس شته. په مونځ کې دعاګانې غوښتل، له مونځ نه علاوه دعاګانې غوښتل، او د هغې سره د تعاون سوچ کول چې څه طریقې سره به هغې ته مدد ورسي، دا احساس پکې شته. ویښ خلک دي. نو دا مثال مې دې دپاره درکولو چې خیر الناس من ینفع الناس. یو ځای کې راته وویل شول بیا صرف دا نه چې صرف دغه کار کوي، چې چېرته د جنګ ضرورت پیښ شي نو جنګ هم کوي. یو ځای کې یو کال وشو څه د پاسه وایي چې دې توریانو حمله کړې وه. دا توریان چونکې چې کله انسان سره ظلم وشي نو مظلوم بیا هغه د ظلم بدله بیا اخلي، او چې د ظالم نه وارن نو کله په غیر ظالم باندې ورشي، هغه ته نقصان ورسي. ظلم ښه شی نه دی. عوام د ملک تنګول نه دي پکار. کوم حکومتونه چې عوام تنګي، خلکو ته زیان او نقصان او تاوان رسي، ظلم کوي، دا ښه شی نه دی. د ظلم بدله الله جل شانه اخلي. او کله دغه خلق بیا چې هغوی وس طاقت وشي نو یا هغه کس ته نقصان رسي یا بل چا ته نقصان رسي. دې توریانو سره انګریز ظلم کړی، نو چې اوس انګریز لاړو نو اوس د هغوی حکومت شو، هغوی اوس غریبانان دي، څه وسره شته دی نه، ځکه چې انګریز خو ځنګلونو ته شړلي، اوس هغوی رالل آبادۍ ته، نو شوکې او ډاکې پکې ډېرې دي، بدامني ډېره زیاته. نو د پاسه کال وشو، د هغه ځای خلکو موږ ته ووایي
چې دغه توریان راغلي نو ځای په ځای به حملې کولې نو په کافر هم پکې وو، د سپینې سرمن والا انګریزان او مسلمانان هم پکې راغلي. نو اول به کورونه ولټل، دکانونه به ولټل، او بیا به د هغې نه پس هغې ته اور ورته کو د تا او د غصې نه. کله به مال یوړو کله به مال یوړو، دغسې به اور ورته. بیا هم دغه مسلمانان، دغه علما، دا مدرسو چلولو والا، جماعتونو جوړولو والا خلک دی د هغې سره مقابله کړي. یو ځای کې زمونږ چې کوم موټر یې چلولو، بلال نوم یې هغه او د هغه ورور 2 کسانو 900 کسان توریان سې مړه کړي دي، زیز غلولي 2 کسو لرې ورته په مورچه کې پټ شوي. او بیا چې کوم دی نو حکومت پرېښي و دغسې چې دا خلک څه کوي. د حکومت مطلب دا حکومت هم د توریانو دی چې دا توریان دی د مسلمانان ووایي. د حکومت مطلب دا و چې تنګي. بیا دی په الله جل شانو ول کړي دي. نو 200 کسان 900 کسان هغې کې څه مړه کړل، لرې ځای نه ورته ناست ټوپکې ایښې وې. هغه ټوپکې چې هغه 15 کیلومیټره کې هم سړی وژني، دوربینونه یې پې لګولي وو. نو هغې کې خو ویشتونکی نه ښکاري چې د ګولۍ د کوم ځای نه راغله. بیا به سړی لګېدو غورځېدو به نو هغوی ووېرېدل نو وتښتېدل. د ډېرو کورونه یې په دې حساب باندې شړي. نو الحمدلله دا غیرت هم پکې شته. په هر میدان کې الله جل شانو مخکې کړي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې انسان ته پکار دی، مسلمان ته، چې ده کې خپل ایمانی احساس، دینی احساس او غیرت وي پکې. د مسلمان رور چې کوم ځای کې هغه پروزي دی د هغه د اوچتولو په کوشش کې دی خپل ځان خیر او نفعمن ثابت کړي د نورو خلکو لپاره. د زناور سره هم ښېګړه کو، د کافر سره هم چې کله بېوسه وي، مري، بیمار دی، تږی دی، اوږی دی، د هغه سره هم تعاون کوه. ځکه چې د الله مخلوق دی، دغه وخت کې هغه ستا د تعاون محتاج دی. اوږی دی خوراک پې وخورو، تږی دی اوبو پې باندې وسکو. صدقه په هغه هم دې ټایم کې کېږي. حیوان دی، زناور دی، د هغه سره تعاون کوه. خیر الناس من ينفع الناس، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر. بعضې خلک داسې دي چې د خیر کنجیان دي، چې کوم ځای کې وي هلته خیر خورول پکار دي. دې ته ویلی کېږي رحم. الله جل جلاله رحمان او رحیم دی، او دا صفت په انسان کې راتلی شي، خو د الله جل شانه په شان نه. دا الله جل شانه د صفت اثر په د انسان باندې کېدی شي. صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناس خلق مسلمانان د هغه زمانې چې صحابه کرام وته وي، هغوی چې کله نفمن جوړ شول نو ټوله دنیا کې خیر خور شو او یو امن رالو. او 800 کاله تقریبا د هغې امن په طالبانې خلکو نوړی پورې کول، او هر یو سړی په امن کې، کافر هم په امن کې، مسلمان هم په امن کې. دا ولې؟ ځکه چې هغوی د خیر ډیری وي. چې چرته به صحابي وو هلته کې به خیر خورېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی تربیت داسې کړو. او زما عزتمندو که سړی بل ته زیان، تاوان، نقصان رسوي او ظلم کوي، دی به پخپله هم په دې معاشره کې د چین او د سکون وخت نه تېروي. که دا سرکاري کس دی، که دا عامي سړی دی، که دا صدر او وزیر دی، او که دا یو مزدور دی. که مزدور دی، غریب دی، فقیر دی، لیکن دی صرف او صرف په دې کې دی چې دا بل هلاک شي، تباه شي، د ما لاسته سره شي، دې معاشره کې چین نه خوري. او که دا مالدار دی هم دی به ښاد ورځ نه مومي. او چې کوم سړی خیر خوري، که د سره حسم نی، د ده دا زړه به بادشاهي، دی به خوشحالي. ځکه چې دا رحیم دی، مهربانه دی، رحم خورل غواړي. دې ته ویلی کېږي رحم. نو الله جل شأنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې خلک داسې دي، ان من الناس مفاتیح للخیر، د خیر کنجیانې دي، مغالیق للشر، او د شر تالی دي. انسان ته پکار دی چې چرته وي چې د نه خیر خوشي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دا الله جل شانه قانون هم دا دی چې کوم سړی د بل لپاره نفع بخش وي، د هغه په عمر کې خدای برکت واچوي او عمر طویل ورکړي. او د هغه په لاس کې چې کوم روزګار دی، هغه عهده او منصب هم د هغه لپاره اوږد شي. زه کله کله سوچ کوم په دې کافرو په ملکونو کې بعضې ملکونه داسې دي چې ماشوم پیدا شي نو د هغه وظیفه جاری شي، هغه ته وظیفه ورکوي. لکه برطانیه او یورپ کې ماشوم چې پیدا شي هغه ته وظیفه ورکوي. او دغه شی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې چې ماشوم به
اول بداو چې د پیونه بخلاص شنو وظیفه به شروع کا به رستو قانون بدل کو چې څنګه پیدا شي داسې وته وظیفه شروع. بعضی ملکونه اوس د مسلمانانو داسې دي د کافرو داسې دي چې پاغه کې داشته اغه بادشاہان هغه مسلسل تر ډیر وخت پورې جاری دي او د مسلمانانو ملکونه داسې دي چې ماشوم پیدا شي پاغه باندې فیس ولګي. لکه نن سبا په سعودیا کې چې ماشوم پیدا شي هغه نه فیس اخلي با اجنبي سړي هغه فیس دومره شي چې د چا 15 ماشومان وي دا هغه فیس پیسې نشي هغه مجبورن خپل بچي د حالت نه راوړي. نو چې کوم خلق آغا صفات مسلمانان ندی لیکن آغا طریقہ آغا صفات آغا کردار اختیار کړي چې کوم د خلفاو د زمانه آغا اختیار کړي د هغه حکومتونو پایدار دي خلکو د پاره نفمن دي که آخرت کې او قبر کې هغه ته هیڅ پیدا نه ځکه چې ایمان نشته کم از کم دنیا کې هغه ته پیدا شته. الله جل شانه فرمای انزل من السماء ماء الله جل شانه د اسمان نو بنازل کی فسالت اودیا خړونه وبیدل بقدرها ولی وبیدی د خپل مقدار مطابق چې څومره خپل پلن دی تنگ دی هغه مرو وبکه وبیدی فاحتمل السيل زبد الرابيه د دې سیلاب او بو سره چې کوم دینو زګ او خس او خاشاک او بو را واغشتو. تاسو به خیال کړئ چې کله باران په غرونو وریږي نو دې سره د زګونه او د غنګ خړ دا په بو د پاسه رواني. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله او کله چې اوسپنا یا زر سپین زر یا سره زر دا خیرن شي زاړه شي دې کې خیره اون خلی نو دا زرګر چې کله په بټای کې واچي نو دینم هغه خیره اوس وځي پاغم زګ راشي نو زګ تنه لاړ شي اوس وځي او خالص سونا او چاندی دا پاتې شي او آلته په سیلاب کې هغه زګ چې راشي په وبو د پاسه نو سو وخت پس هغه زګ اوټ شي ختم شي او خالص اوبه هغه په ځمکه کې پاتې شي د ډنډ په شکل کې خلق ته فایده اخلي یا د چینی په شکل کې چینو کنسته شي جاری شي خلکو ته یا د کوی په شکل کې خلق داغې نه اوبو باسي او فصلونم وبکای او خلق تم د اوبو تنظیم د سکلو تنظیم داخلي پخلي تنظیم دا او د سو د غسل تنظیم نه ټول ځکه چې دا وبنه فبخښ دی نو الله جل شانه مثال بیان کړی دی کذالک یضرب الله الحق والباطل دا غرنګي الله جل شانه مثال د حق او د باطل بیانای دا زګ باطل له او دا وب صفا دا حق دی دا غرنګي دا زر چې کوم دینه دا حق دی او پاغي باندې خیره او زګ دا باطل له نو چې کله حق مقابله تراشي نو باطل لاړ شي. کله چې په معاشره کې ایمان وی رحم وی ایمانی صفات وی په هغه معاشره کې بیا تنګي نه هغه معاشره کې بیا زړونه خوشالي هغه معاشره کې بیا باطل قدم نشي کې خوغې نه تختی بیا د ظلمونه چې کوم ځای کې کېږي دا د انسان د عمل لوجنه بدکداري شروع شي. فاما الزبد فيذهب جفاء بیا الله پاک فرمایي چې کوم زګ دین او هغه دغه سلار شي هباء منصورا واما ما ينفع الناس او چې کوم شی خلکو ته فایده ور کوي لکه اوب او زر فيمكث في الارض هغه پزماکه کې پاتې شي. یعنی مطلب دا چې الله جل شانو په دې ځمکه کې هغه شی اشاره او پاتې کوي چې کوم کې فایده. دغه وجه د مسلم شریف کې حدیث ته لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله ترغیب قیامت ناراضي تر سو پورې چې پزماکه کې الله الله کولو والي چې کوم سړی الله الله کوي مس کوي ایمان پکې وی په اسلام باندې عمل کوي الله ته سجده لګي امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي خکارونه کوي د بدی نزان ساتي یو کس په دې ټوله دنیا کې وی نه د ځمکه به آباد وي. د دې وجه دا چې د الله قانون دا دی فیمکث فی الارض خیر الله جل شانو پزماکه کې اشاره چې هغه پزماکه کې شته نو ځمکه داغه د پاره آباد ده ځکه چې مکین شته نو مکان وجود ضروری دی او چې کله دا یو قسم لاړ شي پاتې نشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت راځي نو هغه بسرو کافر راځي مسلمان به یو دا غینه مخکې مسلمانان ټول مړي. الله جل شانه دې مونږ ته د داسې جوړېدو توفیق راکړي چې د ځان لپاره د خپل اهل او عیال لپاره او د مسلمانانو لپاره نفعمن او باعث د خیر وګرځو. واخر دعوانا ان الحمد لله.